زما قدرمنو درنو مسلمانانو ورونو، د الله جل جلاله په فضل سره پورا قرآن پاک دیرشی باری رمضان المبارک په میاشت کې په تراوو کې په شپږو شپو کې ختم شو. الحمدلله ثم الحمدلله. الله جل شانه دې قبول کړي او چې څنګه زمونږ کریم او مهربان رب د خپلو نیکانو بندگانو انبیاء کرامنا صدیقیننا شهداؤنا صالحیننا او چې څومره د انبیاء کرامو او بیا زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري دي صحابه کرام او یا په اوس زمانه کې د کومو محسنینو نیکانو صلحاؤنا اعمال نیک قبلی داسې دی الله جل شانه زمونږ هم د اعمال قبول کړي. مونږ په اعمالو کې اخلاص ډیر کم وي، شیطان متوجه کله یو طرف ته بیایي کله بل طرف ته، خو مونږ کمزوري وو. الله جل جلاله ته خپل عجز خپل ضعف وړاندې کوو، په خپل ځان مې یو وخته اعتبار نشته، هر څه چې کېږي د الله په فضل سره به کېږي. الله دې مونږ په خپل وړیا فضل سره وبخي. دما عزتمنو الحمدلله قرآن کریم ویل کېږي په تراوو کې او رمضان المبارک کې تراویم کېږي. بعضې خلک خو داسې چې د رمضان المبارک میاشت په پې راشي دی به مونځونه نه کوي، تراوی به نه کوي، روژې خو به نیسي، ځکه چې د رمضان میاشت داسې ده چې هغه په خپله دعوت سړي ته ورکوي، بغیر روژې نشي پاتې کېدی. زه دا ګمان نه کوم چې په دې میاشت کې به څوک بدقسمته شقي هغه به مسلمان وي او هغه به د روژو نه پاتې شي. او بیا ډېر رونه الحمدلله کال 11 میاشتې د مونځ داسې اهتمام نه لکه څنګه چې رمضان المبارک کې پیدا شي. بیا د تراوو مونځ دی په هغې کې شریک کېږي، لیکن اکثر ځایونو کې د تراوو مونځ هم زر زر ګډوډ وشي، رکوع د رکوع په رنګ نی، سجده د سجدې په رنګ نی. الحمدلله په دې ختم کې کوشش دا کېدو چې په رکوع کې استقامت وي، په سجده کې استقامت وي، چې الله پاک زمونږ د خواري ضایع نه شي. او دویم دا چې چرته بیا ختم کېږي بیا ختم داسې وشي الله دې قبول کړي د ټولو مسلمانانو، خو چرته داسې وشي چې سامعین رستو درېدونکي خلک په ختم باندې پوه نه شي چې دا څه وویلی شو. دلته حافظانو ته دا ویلی کېږي او دا کوشش کېږي چې قرآن پاک په دې طریقه باندې تلاوت شي، ولوستی شي چې سامعین پرې رستو کم از کم چې څوک په ترجمه نه پوهېږي چې په ناظره چا ویلی یا پرې پوهېږي چې دی قرآن وایي او هغې ته غوږ کېږدي. نو الحمدلله په دې شکل باندې دا قرآن پاک ختم شو. روزانه تقریبا 3.5 غنټې د 8:30 نه شروع به وشوه، 12 پورې به ختمې شوې تراوی. او نن شپه خو آخري نیمه سپاره پاتې وه کم و، په نن شپه باندې زر ختم شو، نور کله به تقریبا 12 ته دا خبر رسېده. الله جل شانه دې هغه ورونو ته چې کوم د لرې نه د نږدې نه راتلل په دې ختم کې د شرکت لپاره او دلته د راتلو مقصد د دنیا یو غرض نو صرف او صرف د خپل مولا راضي کولو، الله پاک دې د هغې ټولو د عبادت او د ختم قبول کړي. او چې کوم ځای کې مسلمانان الله جل شانه ته ولاړ دي اوس لګیا دي ختم کوي، تراوی کوي، یا مخکې کړي دي یا به کوي، الله جل شانه دې ټولو قبول کړي. څومره مسلمانان چې دي دا په خپله کې رونه خویندې دي، انما المؤمنون اخوه، مسلمانان رونه دي، یو رور د بل رور خیر غواړي، د هغه بهلایي غواړي، د هغه خیر غواړي چې هغه ته خیر ورسېږي. کوم کس چې هغه د یو مسلمان رور په ځکه چې د وینې رشته هغه پاتې شي او د ایمان د جمع کېدو رشته د کار په ابتدا کې د بسم الله ویلو دا تعلق د ټولو مسلمانانو یو شان دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی جوړېدل، امت اجابت، دا رشته دا د ټولو یو ده او دې رشتې د ټول مسلمانان په خپله کې پیرلي دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی په صحابو کې په مسلمانانو کې فرق نه دی کړی، دا ستا ورور دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام 2 ځله مواخات او ورورولي د صحابو په منځ کې جوړه کړې وه. پلار سره تعلق کټ شو، چې کوم مشرک پاتې او دا مسلمان شو، د دې مسلمان تعلق د هغه سره ختم شو. تقطعت بهم الاسباب، قرآن کریم کے اللہ جل شانہ فرمائیں جتنے رشتے ناطے دنیا میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے. چې څومره رشتے و تعلقات دي، دا قائد او لیڈر دے او دا ورپسې روان دے، دا مقتدا دے او دا پیروی کوونکې دے، دا حاکم دے او دا محکوم دے، دا لیڈر دے او دا د پارټۍ سړی دے، دا فلانکی دے، دا ډنګړی دے، دا پلار دی، دا زوی دی، دا زوی به د پلار سره ولاړو، پلار به د زوی سره ولاړو، ورور به د ورور سره ولاړو. لیکن د الله جل شانه نوم او داغه دین او داغه د پیغمبر خبره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت پکې نو، صرف د خاندان او د ورورولۍ په بنیاد باندې به یو بل سره ولاړو. په ورځ د قیامت به د ټول رشتې پرې کړې شي. استبرأ الذین اتبعوا، جب استبرأ الذین اتبعوا، جب متبوعین برات کا اظہار کریں گے، جن کے اتباع کی گئی تھی کہ یہ ہمارے بات نہیں مانتے تھے، یہ خود ہی گمراہ تھے. وتقطعت بهم الاسباب، اور رشتے سارے ټوٹ جائیں گے. نو رشتے ټولې دا د دنیا چې څومره رشتې دي د اخوت اسلامی او د دین او د ایمان د رشتې نه علاوه دا ټولې په ورځ د قیامت ختم شي. نو زما عزتمندو دا د الله جل شانه ډیر زیات شکر دی، دا د الله جل شانه ډیر لوی نعمت دی. دا مز، دا جمعات، دا تراویح، دا روجا، دا قرآن کریم، دا حج، دا عمره، الله جل شانه دی حرمین شریفین خلاص کی. دا د الله نوم اغشتل چې مسلمان وی الله، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، دا د الله جل شانه لوی نعمتونه دی عظیم. حدیث مبارک کے راضی حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ راوی دے، دا بخاری شریف حدیث دے. ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائیں چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په ورځ د قیامت به یو کس راوستی شي، الله جل شانه به هغه نه تپوس کوي، الله پاک دې مونږه په ورځ د حشر تل د میزان سره څخه پل صراط باندې ذلیل او رسوا مکي، او الله جل شانه دې زمونږ پرده وساتي. ډېر ګډوډ یو. هغه ځای کې به یو بنده راوستی شي، الله به دې تپوس کوي چې بنده ما عمر در کړی و، تا څه کړي و؟ بنده به ورته وایي چې هېڅ مې نه دي کړي. الله دا به هغه کس چې انتهایي ګناهګار وي، چې څه تپوس ترې کوي په هغې کې به فعل او ناکامي. او حدیث مبارک کې راځي چې د مخې نه به هر څه لاړ شي، هېڅ اثره به یې پاتې نه شي. دته به جهنم داسې ښکاري چې بس درنګ دی، ساعت دی، اوس به حکم د الله د طرف نه وشي، ما به جهنم ته پړ مخې وغورځوي. چې کله هر طرف نه دی مایوس شي، هر طرف نه، بیا به الله جل شانه فرمایي چې زما بنده یو نیکي ستا موږ څخه شته دی، هغه ضایع شوې نه ده. بیا به یو پرچي وي، په هغې به لیکلي لا اله الا الله، لا اله الا الله. هغه پرچي چې راشي په چابړي کې واچولی شي، یو چابړي کې ګناهونو انبارو او بل د نیکیو چابړی هغه په بره خطې و. خو چې کله هغه یو پرچي په چابړي د نیکیو کې واچول، هغه به دروند شي، ګناهونو چابړی به پورته لاړ شي. دا ځنې ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به هغه خوش قسمته انسانی چې الله جل شانه به د ده نه پس خبره راضي شوی، خوشحال شوی، نو خدای پاک سره خو حاکمیت خو د هغه په لاس کې دی، هغه هر څه کولی شي. زما عزتمندو دا کلمې، دا ذکر، دا د الله جل شانه سره تعلق، د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه د توحید او د رسالت، دا د الله جل شانه لوی نعمتونه دي. دا وخت په وخت د دې نعمتونو تذکره کوي، په ایمان باره کې سوچ او فکر کو، د الله شکر پیدا کو، په اسلام د اسلام په باره کې سوچ او فکر کو، د الله شکر پیدا کو. لا اله الا الله چې وې په دې د الله جل شانه شکر ادا کو، مس چې وکې په دې باندې د الله جل شانه شکر ادا کو. د رمضان المبارک میاشت راله روجو دې ونیوې،
دا عظیم نعمت ته، په دې د الله شکر ادا کو. دا دومره لوی نعمت ته چې په ورځ د حشر باندې به چې ټول خلائق جمعي، ټول مخلوق او انسانان د آدم علیه السلام نه واله تر قیامت پورې چې کوم آخري کوم کس راغلی دا ټول به جمعي. او په دغه ورځ باندې به الله جل جلاله فرمائی الصوم لی وانا اجزی به، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. د نور اعمال و بدلہ به الله جل شانو د فرښتو په ذریعه ورکوي انعامات. لکه دې پنډه کې یو کس ته وویلی شي چې فلان کې د راشي هغه دا انعام اخیستی. اوس دا په زرګونو کسان ناست دي، د هغوی په منځ کې د یو کس انعام اخیستل د هغه دپاره، د هغه د وارثانو دپاره، د هغه د پلار دپاره، د هغه د مور دپاره څومره لوی د سعادت خبره ده. کله په مدرسه کې، کله په سکول کې ماشوم بچی انعام واخلي، په هغې کې 100 روپۍ وي، 50 روپۍ یا یو وړوکی کتاب وي، څومره لوی خوشحالي. دغه ورځ به الله جل شانه فرمایي چې الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. د هر عمل بدلہ الله ورکوي. لیکن د دې حدیث مبارک مطلب محدثین دا بیانوي چې د روجې انعام به خدای پاک په خپل لاس ورکوي. او کله چې بادشاه او امیر او نواب او چودری او د یو ملک بادشاه انعام په خپل ورکوي، نو هغه انعام به غټ انعامي، هغه معمولی نه، هغه به 100 روپۍ یا 1000 روپۍ 50 روپۍ نه، هغه به ډېر غټ. ځکه د روجې د جزا په دې حدیث مبارک کې تذکره نه ده شوي چې هغه څه شی دی، خدای پاک به څه ورکوي، دومره لوی اجر به ورکوي. زما عزتمند دا د الله جل شانه نعمتونه دي عظیم. د دې نعمتونو قدردانی او شکر کول پکار دي. په دې باندې هر وخت د الله جل شانه شکر وباسي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي 2 قسمه بنیان دي زما، ما ټول پیدا کړي دي لیکن هغه 2 ډلو کې تقسیم شوي دي. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اول الله جل شانه سورۃ الدهر کې فرمایي چې مونږ انسان د یو ساس کې نه پیدا کو. بیا انا هدیناه السبیل، ہم نے اس کے لیے راستہ کھلا اور واضح چھوڑ دیا، بتا دیا دا لار دا پدی باندې ځه، اما شاکر و اما کفورا. خو بیا دا انسانان په 2 ډلو کې تقسیم شول، یا شاکر دی او یا کفور دی. شاکر شکر گزار او کفور نافرمان منکر ناشکر چې د خدای ناشکری. کافر اول د خدای ناشکر دی، مشرک اول د خدای ناشکر دی، بیا ورپسې په ناشکرۍ کې درجې دي. الله جل شانه دې موږ د کفران نعمت نه او د ناشکرۍ نه وساتي. الله جل شانه په خپل شکور دی، داغه په اسماء صفاتو کې داغه په نومونو کې یو نوم شکور دی. او شکور وی قدردان ته. تاسو په چم گاون کې لیدلی یا تاسو خپل ځان باره کې کله سوچو کوئ چې داسې خو چرته نه کوئ، یو سړي ته هدیه ورکې نو هغه معمولی شی ورته ورکړي، هغه یې ښکل کړي، کله یې په سر کېږدي، کله یې سینې سره وجنګوي، او که چېرې دا نه کوي نو کم از کم دا وایي الله دې خوشحال که، الله دې تا ته جزای خیر درکړي، ډېر زیات خوشحال شي. ته په هغه هدیه باندې دومره خوشحال شي د هغه نه ډېر چې زما د هدیې قدرداني وکړه. دې بنده ته شاکر وایي. الله جل جلاله شکور دی. بیا شکور هغه څه کوي؟ هغه د بنده یو معمولی عمل، الله سبحان الله الحمدلله سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم، لږ وخت پې لګي لیکن په ډېر څه باندې هغه قبول کړي، د هغې هغه پې ډېر خوشحاله شي، ډېر راضي شي او ډېر زیات اجر بنده ته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د سحر په وخت کې د کور نه ووتو، د مس په ټیم کې. په امهات المؤمنین بیبیانو کې یو بیبي د حضرت جویریه رضی الله عنها، هغې مخې ته د کجورو وډوکې پراته دي، هغه راغلي و په هغې باندې د الله ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کور نه ووتو په دې حال کې لګیا وه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغې باندې نکیر نه دی کړی چې داسې کې. نن سبا داسې خلک هم شته پیدا شوي دي، ستاسو په ګاونډ کې تاسو سره به خوا کې پاتې کېږي، تا ته وایي تسبیح ډول نشته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تقریرا ثابت دي، ځکه چې د کجورو ډوکو باندې ویل یا هغه په تار کې پیرل او په هغې باندې اړول دا دواړه یو شی دی. په ګوتو باندې هم تسبیح ویل ثابت دي،
په کجورو په اډوکو باندې تسبیح ویل ثابت دي. دا یو مذکره ده، عرب دې ته مذکره وی تسبیح تا، یاد دلانے والی. جب آپ اپنے ہاتھ میں اس کو لیں گے اور یوں اس کو پھیریں گے دانے تو آپ کو اللہ جل شانہ کا ذکر یاد آئے گا. آپ خود بخود آپ کا زبان جاری ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باعث ہے اس کے لیے، دا داغی دپارا باعث تھے. نو حضرت جویری رضی اللہ عنہ لگیا دا تسبیحات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کور نه بهر ووتو، بیا د ضحا په وخت کې رسول الله مبارک کور ته رالو. د ساخ په وخت کې ساخ په وخت کې کچه غرمۍ نور پورته راغلی چې وی قتل بیبي هماغسې ناسته ده او هغه اډوکو سره ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته هغه ناسته چې زه تلم تر اوسه پورې وی چې او یا رسول الله وی ما ته یو څو کلمات یاد دي ما ته راځي هغه چې څوک ووایي نو د دې نه ډېر اجر دی لکه دا تا چې څومره ووایي. وخت د ډېرو لګېدو په هغې وخت کم لګي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هغه کلمات بیان هم کړل، هغه تاسو هم زده کوئ او وایي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ویزه چې دا ویم دا تا چې څومره ویلي د هغې نه اجر ډېر دی. دې نو معلومه شو چې اسکارو کې بعضې اسکار په نورو بعضو باندې فوقیت لري. او بل دین معلومیږي چې د دې کلماتو د الله جل شانه سره څومره قدر او قیمت ته دا نعمت ته خدای درکړی دی. دا که کافر دهریه او مشرک وای نو داغه د ویلو هیڅ اعتبار نشته ځکه چې ایمان نه دارد، ایمان نه لري. دا ایمان داسې ګسوټي ده خلکو به تذکره کوله مونږ به اورېدل چې سنگ پارس یو کاڼی دی هغه چې اوسپنې سره ومږي نو هغې نه سر جوړ شي. شته دی او که نشته دی والله اعلم. خو ایمان داسې سنگ پارس دی چې هغه ته کوم یو عمل سره وجنګې نو هغې نه سونه جوړېږي. بس دا یاد ساتئ چې الله جل شانه باندې ایمان وي دومره صدقه د الله په لار کې ورکه هغې نه ډېر څه جوړېږي. لکه د اس بچی چې څنګه غټېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارک کې چې داسې هغه صدقه د انسان غټېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صدقې په باره کې وفرمایل صحابه مال راړو، چا به ډېر زیات راړو، انبار ډېری به ولګولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر خوشحال شو. چا سره چې به سنو بیا به مزدوري وکړه دیاړي به وګټله په هغې کې به دومره غونې کجوري پیدا کې بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راړې چې یا رسول الله دا قبولي کوي. د هغې غریب دغه وسو کور کې سونه منافقینو به په هغه پورې مخندل په ده پورې به مخندل په هغه پورې به وخندل. هذا مرا دا ریاکار دی وګورئ ورته خلکو ته یې ښیي. حالانکه دې نه معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو دا ډېر یا نیم یا ټول یا لږ مال قبلول دا د دې خبرې دلیل دی چې مرایي نه دی، ریاکار نه دی. د ریا تعلق د ښکاره کولو سره نه دی، د ریا تعلق د زړه سره دی چې ته په زړه کې د غیر الله دپاره د هغه نه مفادات حاصلولو دپاره یو نیک عمل کې دا ریا ده. ته پې تعریف غواړې، ته پې شهرت غواړې، ته پې د چا نه اجرت غواړې، ته د چا په نږدې خپل سړیتوب ظاهرول غواړې، دې ته ویلی کېږي ریا. او چې ته د خلکو په مخ کې جارن لګیا یې او مقصد دې د الله رضا وي دا ریا نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی ذوالبجادین عبدالله نومی دی. ذوالبجادین یې لقب دی، مکې مکرمې باشنده دی. پلار یې په ماشوموالي کې مړو یتیم پاتې شو. تره پې ډېر مینو مور یې وه، ترې خدمت کولو خرچه به تره ورکوله. چې کله دی لږ شو بلوغ ته ورسېدو نو ایمان یې قبول کو، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راړو، په الله ایمان راړو. نو تره ته یې پته ولګېده. تره ورته ویې هلکه واوړه، وی چې نه. تره وهل شروع کړل وهل وی. مکې خلکو به نو مسلمانانو ته ډېره سخته سزا ورکوله. چې پوه شو چې دی نه منې کېږي نو په کپړې په بدن باندې وې هغه ټولې کپړې چې بهر پرتې وې هغې هم ترې واغېښتې، بدن باندې چې کوم وې هغه یې ترې وشو کولې. ورته ویې چې دا کپړې ته ما راوړي دي چې ته زما دین ته نه راوړې نو دا کپړې ستا نه دي، دا زما دي. نو بربند شو، سړی دی بربند. دا څومره لوی د شرم خبره لیکن دا هر څه د الله دپاره و، د ایمان دپاره و. دنیا کې کله کله مسلمان نن سبا
د مال له حصول لپاره ایمان پریدي، د روټۍ دپاره ایمان پریدي، د خېټې دپاره ایمان پریدي. ما ته د یو کس د نیوزیلینډ نه میسج رالو، وایي دلته کې عیسایان دي، هغوی ما ته وایي چې زمونږ دین ته راوړه نو موږ درته وادم کو کورم درکو. آیا زه د هغوی دین ته واوړم؟ ژړا ما ته راله چې ته دومره کمزوری شوې چې اوس د مال لپاره، د دنیا دپاره، د واده دپاره، د کور دپاره ته اوس دین پرېږدې. نو کله داسې وي د کپړو دپاره، د پیسو دپاره، د واده دپاره، د کور دپاره دروغ ویل، خپل ځان بل څه ظاهرول، د سني په ځای باندې شیعه لیکل، مهاجر نی خپل مهاجري اظهار کول، دروغ ویل، دوکه کول، د خپل ایمان خرڅول دي. عبدالله ذوالبجادین ورته وایي نه وړم بربنډ لیکو. چې را روانېدو نو مور چې وکتل جزوی مې بربنډ شو، نو مور یې مشرکه وه، خو د سر نه څادر کوز کو نو هغه یې ورته ورکړو چې بچې په دې باندې ځان پټ کړه، ځان یې په هغې پټ کو پرده. او د مکې نه مدینې منورې ته پیاده را روان شو، خپې ابلې خپې، نه په خپو کې پیزار شته، نه په سر پټکې ټوپۍ شته، نه کمیس شته، نه پرتوګ شته، دغه یو څادر دی. او د مدینې منورې او د مکې مکرمې ترمنځ نن سبا د تیز موټر مزل 15 ګنټې 6 ګنټې دا مزل دی، 4 نیمې ګنټې چې ډېر تیزي 4 نیمې ګنټې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې مزل 8 ورځو مزلو، په 8 ورځو کې دی ورسېدو. چې کله لاړو مدینې منورې ته نو سحر ورسېدو، سحر مسکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک عادت دا چې کله به سلام وګرځول نو بیا به داسې په صف کې کتل لاسې چې څوک نو وارد خو نه دی راغلی، ناشنا پردیسي میلمه دی ولیدو، روی غوستو، ده ورته خپله ټوله کیسه تېره کړه چې دغسې ټوله کالګزاري واورېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانې وې د هغوی کورونه و، د عایشې بیبي ور چې کوم دی نو داسې جومات کې دې طرف ته خلاصېدو، وی ته د شپې دغه ځای کې پروزه سمله. دی به د شپې پروت و، د شپې وپاسېدو، د الله ذکر به یې په زوره زوره کولو، تلاوت د قرآن پاک به یې په زوره زوره کولو، تلاوت ذکر الله دی، ذکر به یې په زوره زوره کولو. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل ولیدو چې په زوره لګیا دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی امرائن هو یا رسول الله، دا سړی ریاکار دی، خبره مې دې پورې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جنا مؤمن دی، ریاکار نه دی، د الله جل شانه د الله د رسول سره مینه ده. د تبوک ته لاړو، تبوک جنگ په 9 هجري کې شوی دی، شام ته، هلته کې نیټه پوره شوه، وفات شو، په خپل مرګ وفات شوی دی. سفر کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راوی دی، هغه وایي چې ما پاسېدم خپل ځای نه، ومې کتل لرې رڼا ده، ما وی چې دا رڼا ده څه ده، چې نږدې لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په قبر کې ولاړ دی، او شیخین حضرات ابوبکر او عمر د قبر په ځای باندې ولاړ دي، او په لاسو کې مړی دی، دا همدغه عبدالله ذوالبجادین دی رضی الله عنه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات شیخینو ته فرمایي ادنیه منی، دا رور مما ته رانږدې کوي، رای کوي، هغه یې روغ نیکوس کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لیچو کې مبارکو کې واغشتو او په لاحت کې کېښو، او بیا شیخینو ته وایي چې تاسو سره کوز شئ، کاڼي پې برابر کوي او قبر کې خاوره واچوئ او قبر یې برابر کوي. چې کله قبر برابر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ کو، وی فرمایل یا الله زه د دن راضي یم، ته تې راضي شه، ته مغفرت نصیب کړه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دې مرګ ته زه دومره وزېرېدم چې ما وی کاش دا لاش زما وی، دا سړی زه وی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارکو کې په لاحت کې کېښودی شو، او ورکوونکي څوک دي؟ ابوبکر او عمر غونې چې په امت کې د هغوی نه افضل بل څوک نشته. دا عمل لا چې کوم تاسو ته ذکر شو، عرض مې دا کول زما عزتمندو چې ریاکار دې ته نه ویلی کېږي. بهر حال دا د الله جل شانه نعمتونه دي. یو خبره راته وکم چې کله مسلمانان شوي، الحمدلله موږ مسلمانان وي، الله پاک باندې په اسلام باندې قائم او دائم او ټینګ لري. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله،
بشک هغه خلق چې چا وی چې زمونږ پروردگار الله دی، ربنا الله زمونږ حاکم الله دی، ربنا الله زمونږ معبود الله دی، ربنا الله زمونږ رازق الله دی، ربنا الله زمونږ خالق او مالک الله دی، ربنا الله زمونږ نفع او نقصان مالک هغه الله دی، زمونږ هر څه د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دي، ربنا الله زمونږ مشکلات حل کوونکې الله دی، ربنا الله زمونږ حاجات پوره کوونکې الله دی. چې چا دا اووی چې زمونږ رب پروردگار هغه الله دی، ثم استقاموا او بیا په خپل قول باندې ثابت قدم پاتې شول، استقامت اختیار کو، ټینګ په ودرېدل. دا ودرېدل ډیر ضروری دي، دا ودرېدل ډیر ضروری دي، ځکه چې بعضې سړی هغه عبادت کوي خو چې چېرته پې سخته رالی یو جلکه پې رالو نه دی وغورځي. دا نن د اتوار په مجلس کې دا خبره وشو، ومن الناس من یعبد الله علی حرف. بعضې خلک هغه دي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې په جۍ باندې، په کناره باندې، په مورګ باندې، په غاړه باندې عبادت کوي. فإن أصابه خیر اطمأن به، چې کله ورته مال او خیر ورسېږي دنیا نو دی مطمئن شي. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، او چې کله ورته مصیبت او تکلیف ورسېږي نو شاکي چې یاره په دې کې خو ما څه خیر ونه لیدو. خسر الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت دواړه تباه او برباد شو. نو الله جل جلاله فرمایي چې چا وی ربنا الله ثم استقاموا، بیا په هغې باندې کلک ودرېدل، تتنزل علیهم الملائکه، په داسې خلکو باندې فرښتې د الله د طرف نه نازلېږي، الله تخافوا ولا تحزنوا، او فرښتې زیری د الله د طرف نه راړي چې یریږئ ما، ولا تحزنوا غم مه کوئ. زمونږ استاذ مولانا ادریس میرټي رحمه الله مونږ ته جلالین شریف او مسلم شریف ویلو، تقریبا 90 سال عمر کې مونږ ته سبق خولیو. هغوی فرمایل الخوف علی ما آت والحزن علی ما فات. دی آیت کریمه کې د خوف او د حزن تذکره ده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به په دی باندې خوف او یری او نه به دی غمجن وي، حزن بمنی. خوف پر راتلونکي څیز باندې وي. په دنیا کې یو سړی ایمان راړي، مزو کی تراویو کی قرآن پاک تلاوت یو کو ذکر یو کو، دی یریږي چې اسینی د ایمان می خپتی نشي، الله وت سند ور کوي چې نه ایمان دې نه ضایع کی، مز دې نه ضایع کی. ان الله لا یضيع ایمانکم، الله جل شانه استاسو مز نه ضایع کوي، ایمان نه ضایع کوي، ذکر دا یره بالکل ختم کا چې تا یو عمل او کو په اخلاص سره د الله د پاره او هغه ضایع شي، ته مزایع کو. او د انسان ضایع کول لا دي چې پکې اخلاص ني، د انسان ضایع کول لا دي الله مدې وساتي چې د ارتداد اختیار کی بیا واپس لاړ شي، د دین نه برګشته شي، الیاذ بالله ثم الیاذ بالله. الله جل شانه سر نه ضایع کی، لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، او نه غم بي چې سمې کړي دي دا به ضایع شي، او خوف یره د راتلونکي چې اسینی زما سره معامله الله جل شانه خراب وکي، نه الله جل شانه به تا سره بے انصافي نه کوي، د ظلم یره ختمه کا او تیر عمل په باره کې مطمئن شه چې هغه ضایع شوی. تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او بیا زیره دا حاصل کا دا هغه جنت چې کوم تاسو سره وعده شوی ده. نحن اولیاءکم فی الحیاة الدنیا وفی الاخره، دی خلکو ته فرښتې وای چې موږ ستاسو ملګري یو، اولیاءکم ستاسو دوستان یو، ستاسو ناصر یو، ستاسو حمایتي یو. الله جل شانو د دې خلکو فرښتې د داسې خلکو مدد او نصرت کوي. جریج په بنی اسرائیلو کې یو عابد زاهد کس، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که خطا تی وشي دا غي خطا ظاهری صورت کې د نقصان ورسیږي، لیکن همیشه د باره خدای بدرنګي نه. جریج بنی اسرائیلو کې یو عابد او نیک سړی، د په خپل عبادت خانه کې عبادت کولو، بعض خلکو وسره پزړه کې حسد پیدا شو. یو کس لګیا شو یوې زانی یو وینځه تا پیسې ورکې ودا پیسې والا او زنای وسره کا به وتوي چې دا پیسې والا او په خېټه چې کوم ماشوم دی دا وای چې دا د فلان کې دی چې زمانه الزام لري د جوړېج دی، هغه خزه دې ته تیار ک بدکاری کوونکې بل سو او الزام په یو پاک کس باندې ولګول. اوس الله جل شانه مدد کوي. نحن اولیاءکم فی الحیاة الدنیا وفی الاخره، په آخرت کې الله جل شانه ولی کارساز کار جوړون کې الله. نو
چې کله ښځه تیاره کړه دا ښځه ماشوم پیدا شو، خلکو ورته وایي چې تا خو واده نه دی کړی، ګډې بې سرولې وینځه پردی، دا ماشوم چې تن رالو ورته وایي چې دا د جریج دی. چې څنګه خلکو واردل، خلک په قهر، عوام خدا سي دي چې هغه تحقیق د خبرې نه کوي. ورلل د جریج دغه صومعه عبادت خانه هغه محراب ورته وران کو، جریج هم اوالو ټکولو، هغه وایي چې ما څه کړي دي، زما ګناه څه ده، تا داسې کړي. وایي چې څه دي، وایي دا ماشوم ستا دی، وایي ماشوم راولئ. جریج پیغمبر نه دی خو نیک سړی دی، هغه ماشوم نه تپوس کوي چې من ابوک یا بابوس، بچه پلار دې څوک دی؟ هغه ورته وایي ذلک الراعي، هغه شپونکی چې کوم ګډې سره یې هغه دی، بل شپونکی سړی و، بدکاري هغه کړي، وایي پلار زما هغه دی. وړوکی ماشوم چې اوس پیدا شوی دی د هغه خبرې کول ځان ته کرامت، او بیا خپل هغه چې کوم اصل مجرم دی هغه خول لا ځان ته کرامت دی. چې خلکو وکتل چې ماشوم د گواهی ورکا، نو داغه د نیکی او داغه د صلاح معتقد شل، او منت ورته کولو چې مونږه معاف کا، مونږ نه بد شوي، تا ته مونږ نقصان ورسولو، ووایه اوس ته چې ستا دا کوټګۍ د سرو زرو جوړه کړو که د سپینو زرو؟ ده ورته وایي نه مې د سرو په کار ده، نه مې د سپینو، هماغه شانې راته جوړه کړي چې څنګه م جوړه کړي. او دی ولې دا تور پې باندې پورې شو؟ یو ځل ورته مور اواز کو، دی په موز باندې ولاړو، فلانکي دا اواز نه ورکو. په موز کې وایي حدیث کې راځي چې اے رب، یو طرف ته مې مور د امي وصلاتی، بل طرف ته موز دی، څه وکړم؟ موز جاري وساتم که مور ته آواز ورکم؟ د مور منونکي. بیا ورته مور آواز وکړو بهر دروازې نه، جوریج د بیا آواز ورنکو، بیا آواز ورکو د بیا. بعضې خلک هغه نن سبا حق تلفي کوي، دین باندې عمل نه کوي، چې کوم خوږې خبرې دي په هغې باندې عمل کوي. د ښځې به خدمت کوي، د مور به خدمت نه کوي. ولې؟ چې تپوس ته وکړو د ښځې حقوق دي. حدیث مبارک کې دا راځي، سفیان ابن عیینه رحمه الله یو مشهور محدث تیر شوی دی، هغه مجلس ته به یو اعرابي راتلو، اعرابي بدو، په کلونو د هغه په درس کې کېناستو. یو ځل ته سفیان ابن عیینه رحمه الله تپوس کوي چې هلکه ته دومره کاله وشول زما مجلس ته راځې او تا په زرګونو احادیث واورېدل، وی او صاحب ستا کوم احادیث خوښ دي ډېر زیات، تا ته یې خوند درکړی دی د اوسه پورې چې احادیث ما بیان کړي دي؟ هغه ورته یو څو احادیث، وی صاحب 3 احادیث مې ډېر خوښ دي. وی څه؟ یو دا حدیث چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل، پیغمبر علیه السلام به حلوه او شهد ډېر خوښو، وی دا حدیث مې ډېر خوښ دی. یو مې دا حدیث خوښ دی، اذا حضرت العشاء واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، حدیث مبارک دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي، بخاري کې مشته، چې کله د ماسپتن روټۍ حاضره وه او ستا روټۍ ته ډېر خواهش کېږي او موږ ولاړم دی، نو دا روټۍ مخکې که خیر دی. یو مې دا حدیث ډېر خوښ دی. او درېیم مې دا حدیث خوښ دی، لیس من البر الصيام فی السفر، چې په سفر کې روژه نیول دا نیکي نه ده. یو مې دا حدیث ډېر خوښ دی، هغه د خېټې یارو. نو د هغه دا څیزونه ټول خوښ وو، هغه احادیث یې را جمع کړي وو. دغسې نن سبا حالت. زما عزتمندو مسلمان خو هغې ته وایي چې دین اسلام په څه وخت کې د هغه نه څه تقاضا وکړي دی هغه پوره کوي. مسلمان دې ته وایي. او کله چې کوم دی نو چې کوم ستا خوښ دي هغه ته مقدم کې او نور رسته کې، دا خو دین نه دی، دې ته نفس پرستی وایي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي، آیتا ارأیت من اتخذ الهه هوا واضله الله على علم وختم على سمعه وبصره، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے، جو اس کے جی میں آئے اس کے پیچھے چلتا ہے؟ هغه سړی دی لیدلی دی خواهشات، چې خواهشات معبود جوړ کړي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې کله چې انسان دا ووایي چې ربنا الله ثم استقاموا، بیا په دې خبره ټینګ ودرېدو، یعنی دی په هیڅ صورت کې د هغې نه مخ نه اړوي، که سخته ده، که نرمه ده، که بیماري ده، که صحت دی، که مالداري ده، که فقر دی، الله جل شانه دین باندې عمل کوي. یو بزرګ خبره کوي، وایي زه حرم شریف کې ناستم، وایي بل کس ما سره زما یو رفیق ملګری رالو، ما ته وایي چې تا ته یو نعمت ونه ښیم، نعمت مې درته راوړی دی. وایي چې ما ورته وښیه راته، نو وایي درېیمګړی کس یې مخامخ وایي دی تا ته خپله واقع بیانوي، هغه د یمن و، وایي دی تا ته واقع بیانوي. ما ورته وایي چې بیان که. هغه وایي چې زه یو ځل حج ته راغلی وم، ما ته په یمن کې یو کس ووایي
چې ته کله مدینه منورې ته لاړ شې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زما سلام وایا، په ابو بکر هم وایا، په عمر هم وایا، زما د امانت ورسو. ما ورته وی چې ټیک ده. دی وایي چې زه کله مکې ته رالم، بیا حج مې وکړ، د هغې نه پس مدینې منورې ته لاړم، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې د سلام اچولو ته لاړم، نو خپل سلام مې واچولو، د دې حضراتو سلام مې هیر شو. څومره وخت چې ما دلته تیر کړو سلام مې هیر و چې ما ته چا امانت را کړی و. هغې نه پس زمونږ واپسي وشوه، ما احرام وتړلو، مونږ لاړو ذوالحلیفې ته، میقات ته چې کوم د مدینې منورې میقات ته، ابیار علی. هلته لاړو چې هلته ما نیت تړلو، دغه وخت کې مې یاد شو چې او تا ته خو فلان کی سلام ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایا، او ابو بکر باندې زما سلام وایا، او په عمر باندې زما سلام وایا. هغه تا ونکل. د قافلې په خوا به قافلې راتلې، هغه زمانه د اوښانو وه، د سره خپله سورلي وه. وی چې ما قافلې والا ته ووایي چې د اوښ زما ځان سره کوي او زه ځم زر او بیا راځم. چې کله زه لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مې دا سلام ورسولو چې یا رسول الله فلان کی سلام وی قبول یې. ابو بکر صدیق صاحب ته، حضرت عمر رضی الله عنه ته، بیا د هغې نه پس زه را روان شم. اوس زر تګ غواړم ذوالحلیفې ته، مسجد میقات ته، چې خپلې قافلې سره شریک شم. هغه ما طرف نه یو سړی را روان دی، ما ته وایي چې څه کې چېرته ځې؟ ما ورته وایي چې قافله مې د هلته ایساره د دالته، ما ته وایي چې قافله خو روانه شوې ده. هغه وتي د هغې ډېر مزل کړی او ته ورپسې نه شې رسېدی، پیاده یې. وایي زه واپس شوم مسجد نبوي ته. ما وی چې اوس قافله لاړه نو یوازې خو نشم تللی، ځکه چې پیاده سفر یې وی هغه ټیم کې. مسجد نبوي کې پرېوتم، اوده شوم. د شپې وخت دی، خوب رالو چې اوده شم، چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینم، او ابوبکر صدیق صاحب په خوب کې وینم. ما ته ابوبکر صدیق صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دا هغه کس دی چې وعده یې کړې وه چې زه به ستا سلام ورسوم، او د بیا سلام رسولی او د قافلې نه پاتې شو، خو هغه وعدې پوره کولو دپاره پاتې شو، دا هغه کس دی. وی زه یې ورته په نښه کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وکتل، ما ته وایي چې انت ابوالوفا، تا ابوالوفا ہے. ابوالوفا وایي وعدہ کو پورا کرنے والا، ایفا کرنے والا، وعدہ پورا کون کے، لوس پورا کون کے. وی ما ورته وی چې لا انا ابوالعباس، زه ابوالوفا نیم، ابوالعباس یم، ځکه چې د ده کنیت ابوالعباس. وی ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې لا انت ابوالوفا، تا ابوالوفا یې، وعده پوره کوونکی. وی بیا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دا لاس ونیسه. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس ونیو. وی ما ته وایي چې راځه حرم ته دې بوزم، حرم مکی ته. وی چې زه پاسېدم نو زه حرم شریف کې مکه مکرمه کې پروت. وی ما ته رفیق وایي چې دا تحفه مې درته راوړې ده. وایي چې حرم شریف ولیدو ما، دا خو حرم شریف ته چې پاسېدم نو وایي اته ورځې پس مې قافله ملګري راورسېدل، زما اوښې تش را روان کړی و. ما نه تپوس کوي چې لکه ته څنګه؟ وی ما ورته وایي بس الله جل شانه راورسول. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا. چې څوک وایي پروردګار زمونږ الله دی، دا خو مونږ ټول وایو، لیکن استقامت دا په ځان کې پیدا کول غواړي. استقامت دا دی چې ته د دین نه او د دین د یو حکم نه، د یو فریضې نه، د الله جل شانو د حکم نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک نه، نه د یو نفع دپاره واوړي او نه د ضرر نه بچ کېدو دپاره واوړي، په هغې باندې ټینګ ولاړي. زما عزتمندو دا وخت اوس نن سبا همدغسې وخت دی. دې وخت کې استقامت ډېر زیات ضروری دی. حالات را روان دي د فتنو، استقامت ډېر ضروری دی. د فتنو حالات را روان دي، په فتنو کې به کراو کوټه بیلیږي. موږ چې ماشومانو سکول مو وی، په سکول کې یو کیسه وه، وی چې سړي به پی خرڅول، په پیو کې به اوبه اچولې. بیا ورته ډېر ورځې پس هغه پیسې میلاو شوې، هغه ګړوکي کې پیسې اچولې وې. دی اودسماتې ته کېناستو د سیند په غاړه، یو لنګور رالو، لنګور بیزو، هغه ګړوکی اوچت کو، ونې ته وختو.
ونې ته وختو نو 1 روپۍ دته په وچه غورځوي یو سین کې غورځوي یو دته غورځوي یو سین کې غورځوي چې ده وکتل نو نیمې بې پۍ وي نیمې پکې اوبه وي نو د پیو پیسې ورته راغلې د اوبو غسین کې لاړې نو دی وایي دود کا دود پانی کا پانی د پیو برخه هغه پیو ته راغله ما ته راغله اوبو هغه اوبو ته لاړې نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د الله جل شانه په دین باندې استقامت اختیارول پکار دي که تا ته زرها څوک وایي چې دې کې د تاوان دی دا مه کوه ته ورته وایې نه ما نه په دې بل طرف کې خدای ناراضه کېږي زه به همدغه کوم یو دویم د مسلمان رور سره تعلق ښه ساته کوم مسلمان ته چې خوشحالي حاصله شو په هغې خوشحالېږه او چې کله هغه تاواني شو غم ورکړو شو د هغه په تکلیف باندې خفه کېږه په خوشحالۍ یې خوشحالېږه بعضې خلکو کې کسب حسد او د هر یو نعمت خدای ورکړی لیکن د حسد په اور کې دی سوځي د بل مسلمان خوشحالي نشي برداشت دا ډېر خطرناک شی دی قرآن کریم ختم شو ستاسو وکتل پرستو 2 سورتونو باندې ختمیږي دې دواړو ته معوذتین وي او په دې کې قل اعوذ برب الفلق کې د حسد تذکره ده او په قل اعوذ برب الناس کې د شیطان تذکره ده او حسد د نفس نه پیدا کیږي دا نفس د انسان دشمن دی په انسان کې دننه او دا شیطان د انسان دشمن دی د انسان د ذات نه بهر په دې 2 سورتونو باندې قرآن پاک ختمیږي دې کې الله جل شانه تا ته خبر درکړي چې دا قرآن غونې عظیم نعمت ته حاصل کو تراو کې دی وې په ناظره دی وې حفظ دی کو په ترجمه دی وې په تفسیر دی وې د دې احکام د ذکر خو خیال کو ګورې 2 دشمنان د تناست یو نفس هغه دې چې خطا او گمراه نه کی کنینو هر څه به دی وسوځي او بل طرف ته شیطان دی نو الله جل شانه دې موږ د دې نه وساتي الله جل شانه دې دغه خواري د مسلمانانو په دې روزه کې دا قبول کړي او الله پاک دې موږ ته ټول عمر د الله جل شانه د رضا او د خوشنودۍ د لاندې د تیرولو توفیق راکړي بس خبره خو مې ختمه که یو عرض دا وکړم چې کوم روڼه په ړومبۍ شپه باندې د تراو د ختم نه پاتې شي 6 سپارې هغه روڼو دپاره بندوبست شوی دی سبا انشاءالله هغه یې راشئ هغه 6 سپارې بیا انتظام شوی دی هغه به ته حافظان وایي دلته پورته انشاءالله د موقوف علیه درسګاه ده هغې کې به ویلی کېږي نو هغې کې بیا شریک شئ